د سورۃ نساء د اولنی آیت نننې درس دی. سورۃ نساء نمخ کی درې سورتونه هغه ختم شول. فاتحه، بقره، آل عمران. سورۃ نساء سلورم سورت دے په ترتیب دی مصحفی کی او نازل شوه دے پس د سورۃ الممتحنین. په نزول کی 92 سورت دے او په ترتیب کی دا سورت سلورم سورت دے. سورۃ نساء دیتا سورۃ ضعفاء هم ویلے کیږي، یعنی په دې سورت کې د کمزورو خلکو حالات بیانېږي. د سورۃ نساء او د سورۃ آل عمران په مابین کې یو ربط دی چې ربط د دې سورت د ماقبل سره په مخ کی صورت کې هغه امور بیان کړل چې فاغي کې تزین د قلب راتلو، خلیواله د زړه راتلو، او پدې کې د صورت کې هغه امور بیانې چې فاغي سره معاشره خسته کیږي. مخ کی صورت کې خطاب یهود و نصاراو ته، په دې صورت کې خطاب دے مومنانو ته. په آخر د صورت آل عمران کې ویل واتقوا الله لعلکم تفلحون، امر په تقوا یو کو. د دې صورت په اول کې وی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. پاول صورت کې نفی د عبودیت د عیسی علیہ السلام نے وکړلا چې عبادت لائق دا الله دے، عیسی علیہ السلام نه دے. په دې صورت کې وی واعبد الله، د الله عبادت کوي، حصدار د الله سره جوړه. داود صورت ذکر د امور انتظامیه او د فارض تنظیم د مومنانو چې مسلمانان به څنګه منظم کیږي داغي بیان کړي، او دعوت توحید بیانې. دی صورت کې شپږ ځل مسله د توحید بیانې، 36 87 131 126 132 171 دی آیاتونو کې مسله د توحید بیان. خلاصه د دې صورت، دا صورت مشتمل ده په درې حصو باندې، او هر حصہ په دې کې درې بابونه دي. اولنۍ حصہ 58 نمبر آیات پورې ده، او په دې حصہ کې مقصدی خبره بیان د امور مصلحه د فارد رعیت، هغه امور بیانې چې پاغي باندې ستا د رعیت، ستا د خلقو داغه اصلاح بکیږي. او دا حصہ هم مشتمل د درې بابونو ته. اولنې باب 36 آیاتونو کې دی. په دې باب کې ترغیب ورکي تعمیل د احکام ته،
چې دې صورت کې کمې مسلې بیانېږي دې باندې عمل وکړي. اوله خبره امور د اصلاح د رعیت په دې کې بیانېږي چې په خلکو کې به امن چې راځي، اصلاح چې پکې راځي په رعیت کې، نو دا به د دې کارونو د وجې نه راځي. اول امر الله ذکر کوي اصلاح د یتیمانانو. کله چې په معاشره کې د یتیم خیال ساتي نو دا د یتیم خیال د دې اصلاح کول دا په دې سره معاشره خسته کی. الله وی وآتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، دویم آیات کې وی. او بیا الله وی چې دا مال د یتیم خوړل انه کان حوبا کبیرا، دا لویه ګناه ده. دویم اصلاح وکي د یتیمانانو سره، هغه یتیمانانی جنکی چې هغه یعنی خیال وساتي په نکاح الیتاما، په نکاح د یتیمانانو جنکو کې. دریم آیات کې الله وی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. او دې سره په معاشره کې تزین او خستواله راځي. دریم زنانو له مہرونه ورکي، زنانو باندې ظلم مکوي، دا غي مہرونو باندې قابض کېږي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. سلورم عدم مخادعه مع السفهاء، د بیوقوف خلکو سره جګړه مکوي. یو سړی نه پويږي نو داغه سره د قمقل خلکو سره دوکه مکوي. دا سینه تاسو چې دا سړی نه پويږي او راشه دوکې کا مال ته واخله، پیسې ته واخله. الله ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. او دې چې خبره کې الله وقولهم قولا الله دا غي مبارک وي وقولوا لهم قولا معروفا، خسته نرم خبره ور سره کوي. پینځم الله وی اعطاء الحقوق، ورکه حقونه هغه اقرباو لرا چې هغه مستحقین خلق وي، هغه لرا مال ورکه زیاته مکوي. آیات نمبر اتم کې الله رب العزت هغه ذکر کوي وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. بلا مسله ذکر کوي چې پاغي باندې خایس د معاشره راځي او خلواله د زندګۍ راځي. تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره، د خور لور د ورور د خپلوانو حصہ در سره ده او ځان نه دی چې دی قابض خان کاکا جو کړی دی او د ټولو خلکو زمکې چې تانی ولې دي. الله وی نه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سړی د پاره دوه حصے، ښځې له یو حصہ ورکا. مال تقسیم کا په قانون شرعي سره. و خبر الله ذکر کوي صد باب الفحشاء، د گناہونو دروازې دا بندې کوي. آیات نمبر 15 کې الله وی اللہ رب العزت فرمائے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعا. باب صد باب الفحشاء، دروازه د گناہونو بند کی. اتم خبر الله رب العزت ذکر کئی. اتم خبر دادام
په دې باب کې چې زنانو نرا په سور باندې دا غي مالونه او دا غي میراث ما اخلي. نو لسم آیات کې الله وی یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. زنانو نه فزور مالونه ما اخلي. بل خبر ذکر کئ النهی عن منکوحات الآباء. دا هغه چا سره نکاح مکوئ چې هغه سره تاسو فلارانو نکاحونه کړی دي. آیات نمبر 22 کې الله وی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من دا د نکاحونو دعا خذو سره چې هغه سره نکاحونو استاد فلارانو نکونو کړی وي. او بیان کوي لسمه خبره د تحریماتو. لسمه خبره کوي د تحریماتو جستا نکاح د چا سره نکیږي. آیات نمبر 23 کې غالبا الله حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم. حرام شوی پتا سو باندې میند استاسو او د مور په حکم کې نیا هم راځي. وبناتکم لرغان استاسو واخواتکم خويندې وعماتکم ففوغانې تروریانې وخالاتکم ماسیګانې ورېرې استاسو خرزې استاسو او هغه زنانا چې تاسو له فیدر کړی دي او خويندې استاسو د فیو والا او هغه زنانا یعنی خواخیان استاسو او هغه پر ګډي چې تاسو په تربيت کې دي د زنانو استاسو نا. الله وی چې د دې ټولو سره تاسو نکاح نه کیږي او هغه زنانه سره چې هغه ګوریان استاسو دي استاسو د زامن خزي دي دا هغه سره به نکاح نه کوي. او جمع بین الاختین دو خويندې په نکاح باندې نه اخلي دینم الله منع کوي. یو لسمه مسله په دې باب کې چې بیانې اصلاح المعاملات. معاملات خلی که معاملات غنده مفردا. آیات نمبر 29 کې الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. معاملات مزیدار کا معاملات تو چې دې روانه مکوا. دولسمہ مسئلہ ذکر کئی نہی عن تعدی فی الارض. آیات نمبر 32 کی اللہ رب العزت فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سړو د فار بخپلې ایسوي د هغې نه چې کوم کسب یې کړی او زنانو د فار باغې وي چې هغې څه کړي وي. بله مسله ذکر کوي اعفاء العهود. لوزونو خیال وساتئ داسې نه چې نن یو لوز مات کې او سبا بل لوز مات نه لوزونو خیال وساتئ. آیات نمبر 33 کې وی ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم. کم قسمونه چې کړي دي دا غي خیال وساتئ. سوار لسمه مسله په آیات کې ذکر کوي امیر البیت هو الرجل. امیر البیت د کور مشر دا بسړی وي. کور کمانډر با د کور مشری نه کوي. مشری با سړی ته حواله کی او هغه چې کله خپل خپل ځای ته رسیږي په دې آیات به ان شاء الله تفصیل کو. آیات نمبر 34 کې الله وی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. د کور کمانډر چې دا بلګ رستو کینی
امیر البیت دا به سړی وي د کور مشري به د سړي سره وي ولې چې دا سړی الله غوره کړی دی په دې ښځه باندې نو ښځې ته به وایي چې ته لږه رستو شه ته مشري تا له چا مشري درکړې ځکه چې قرآن دا مشري چا ته حواله کړې ده سړي ته حواله کړې ده خو بس موږ خو د قرآن خلاف به کوو نو کله به موږ سمیږو 15 مسله به دا باب بیان کی اصلاح ذات البین خپل میانس کې چې دی مسله رااله نو هغه په ښې طریقې سره حل کوي و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها د ښځې او خاوند په مابین کې اختلاف رااله بس دا غي اختلاف چې دا په ښې طریقې سره ختم کا او 15 قانون بیانوي او دوم دا ټول مسائل بیانوي او آخر کې مہر چې ده دا په مشک او په عنبر په لګي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا یعنی توحید مسله بیانوي دا هغه امور دي چې په دې باندې تزین خلواله د معاشري راځي په دې کې د معاشرینا گندگی اوزی معاشره خسته کیږي معاشره کې امن راځي او زمونږ په معاشره کې به امن څنګه راشي زمونږ په معاشره کې چې امن راځي نو زمونږ پښتانه به ټوټي ټوټي په من کې چې امن راځي نو منګ به زره زره شي چې په من کې امن راځي زمونږ پښتانه دا به د سر سړی ورکي بیا هم د امن نوم نشتا بیا هم پښتون ذلیل دی خوار دی دا وګوره نن په باجوړ کې یو عالم شهید کو مولانا خانزیب سے چې دا سړی د پښتون په تاریخ چې څومره خبردار سړی و دومره موږ په خپل لږه ژوندۍ کې نه ولیدل دا ولې چې د کار سړی په موږ کې نه فریدي موږ کې د امن داعی نه فریدي و منګ باندې یو رانه شهید کی بل پیرانه ير د دینه مخ کې بل یو عالم شهید کړو مولانا مفتی محمد منیر شاکر سے هغه شهید کو د هغه د هیرولو د پاره را باندې دا بل شهید ګرانا دا ولې زمونږ مسلمان امن ته سوګ نه پریدي زمونږ پښتانه امن ته سوګ نه پریدي او چې کم سړی په مونږ کې د امن داعی وي دا غ سر چې سبا خاور لاندې چې کم د سر سړی وي هغه زمونږ د پښتنو نه سي دا داسې یو عالم چې د علم سره سره په سیاست او بیا په سیاست سره سره د پښتنو یو غږ یو आवाज نن پښتانه دا غي आवाज نم څه شو محروم شو زمونږ پښتانه دا په جنازو راغونډي زمونږ پښتانه په دې باندې راغونډيږي چې نن دا شهید کو سبا ورپسې د چا نمبر من کې چې امن راځي په من کې چې پویا راځي نو من به د دنیا غټ لوی لوی خلک به مونږ ورکو او قدر خلق له ورشي چې یاره بس چې مړ شي زمون شیخ صاحب رحمه الله به ویل په پښتنو کې بسنګ ژوند تیرې تاسو ته پته شته ډېر ښایسته مثال به ورکړي وایي که په پښتنو کې مخکې لاړې سر به ورکړي او که په پښتنو کې وروستو شوې خلک به وایي چې دا دله او دوس دی وایي په پښتنو کې به درمیانه ژوند تیری د پښتون قام سره به درمیانه ژوند تیروي که مخکې شوې آواز یې ورله وکړو یوازې د پریدي په ډاګه باندې ورته او چې وروستو شوې خلک وایي چې دا خو بس بې غیرته دی خو چې په دې میاس کې ورسره روانې بیا به ستا هر سړی څه کوي ستا بچی دی بس وایي چې بس دا ډېر نر سړی دی چې په پښتنو کې څومره د منافقت زندگی تیروي ته به خوشحاله دا څنګه امن دی چې د ملک په یو طرف کې شته او په بل طرف کې نشته دا څنګه پالیسۍ دي چې زما د پښتون ته امن نشته ولې دا پښتون د دې ملک حصه نه ده دا پښتانه چې نن ورځ په ورځ باندې ټوټې ټوټې کیږي د غوښو پته نه لګي د هغې د لاسونو د خپو پته نه لګي یو سړی په رڼا ورځ باندې توله عمر فاروق رضی الله عنه ویل چې د کم
مړی د کم مقتول قاتل معلوم نشو نو د هغې قاتل چې دی ریاست دی. ولې دا نن چې پښتانه وجلی کېږي زموږ ریاست ته پته نشته. یو ټیک ټاکره چې شپږ او اووه میاشتې چې دی هغه په کور کې بند وي او مړه وي د هغې دپاره د چې دی غوبلې جوړې شوي دي، انویسټیګیشن دې وشي او پلانکې شي دې وشي او پلانکې شي. په زرګونو علما شهیدان شول، په زرګونو پښتانه شهیدان شول، خو چا تپوس ونه کړ. دا زمونږ نه د مسلمان نه د غیرت هغه تمه ختموي. او په مسلمان کې غیرت به کله راځي؟ والله عالم. چې دا قرآن دا مو په خپله زندګۍ کې نوي راوستی او په دې قرآن باندې یو ځای شوي نه یو، په بل یو څیز باندې د یو ځای کېدو تمه نشته. نو امن چې راځي نو دا به په څه باندې راځي؟ دا په قرآن باندې، دا په دې اصولو باندې به امن راځي. نو الله په دې آیات کې اصلاح امور مصلحه د فار د رعیت بیانوي. یا ایها الناس اے خلقو. ګوره دا آیات د سورۃ نساء او د سورۃ آل عمران آیات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دعا آیات شو کنه، دعا آیاتنا د سورۃ احزاب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. دا څلور آیاتونه په خطبه د نکاح کې ویل دا سنت دي او دې کې تقوا طرف ته اشاره کړې ده. دا ځکه چې د الله نه مو ویریږئ او د الله نه ویریږئ په حق د چا کې؟ د الله نه ویریږئ په حق د دې زنانو کې. سورۃ نساء نبی علیہ السلام وی چې خپلو زنانو ته سورۃ نساء وښایي، چې سورۃ نساء نه خبر شي خپلو نارینهو نه زنانو ته. په دې سورت کې چې دی یو آیات چې دی هغه مکی دی او نور ټول سورت چې دی هغه مدنی سورت دی. ځکه چې عائشہ رضی الله عنها وایي چې ما نزل سورۃ النساء الا وانا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا سورت چې نازلېدو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه مدینه وه. الله وی یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم الذی ویریږئ د رب ستاسو هغه ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړي وي من نفس واحدة د یو نفس نه. د نفس نه مراد یا آدم علیہ السلام دی چې د هغې نه حضرت حوا علیہ السلام پیدا کړی ده. او خلقت من ضلع ایسر من آدم د ګسې فختۍ د آدم علیہ السلام نه دا پیدا شوی. او ذکر کړی دی ابن کثیر چې د نفس نه مراد نفس د آدم علیہ السلام دی یا نفس نه مراد په معنی د جنس سره دی، یعنی د جنس د ځمکې نه الله پیدا کړی دی. او هر چې حدیث کې راځي چې حوا خلقت من ایسر ضلع آدم، نو دا تمثیل دی، مثال الله بیان کړی دی، مثال ورکړی دی د هغې سره. قرآن کې الله وی خلق الانسان من عجل، خلق الانسان من عجل. و انسان د تلوار نه پیدا، انسان خو تلوار نه پیدا نه دی، خو دا مثال او تمثیل ورکړی شوی دی. او دا ښځه چې دا د ګسې پختۍ نه او پختۍ کږه ده، کوږوالی دی، نو دې ښځې سره چې وخت تیری نو ډېر په احتیاط به تیری. که چېرته تی وایي چې زه دا پختۍ سیده کوم نو ټک کوي ماتېږي، نو چې دا سیده کې نو بیا به چې دی طلاق به وله ورکوي. طلاقونه بغیر دا بیا نه برابري. نه دا کږه ده نو چې کږه ده نو کږې سره به په قلاره وخت تیری. د دې نه چې دا کوږوالی وایي زه وباسمه، نو چې پختۍ نه سړی کوږوالی وباسي ماتېږي که نه؟
نو چې ماتیږي نو بیا به چې دی خبره ختمه کړم. نو که ته د سیدهوالي کوشش یې کوې نو بیا به خامخا ډب او د غرب یو طلاق به وي. نو الله وایي تاسو پیدا شوي د نفس واحده نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی د هغې نه بیبي د هغې وبث منهما رجالا کثیرا او خواره کړی د دې دواړو نه سړي ډېر او ښځې ډېرې. واتقوا الله یرو کې د الله هغه ذات نه تسالونه چې تاسو سوال کوئ په هغې سره والارحام او ځان بچ کې د کټ کولو د صله رحمۍ نه. صله رحمي به نه کټ کې ځکه حدیث کې راځي چې الرحیم معلقة بالعرش، دا صله رحمي به عرش پورې راځوړند وي. په ورځ د قیامت به وایي چې الله من وصلني وصله الله، الله چا چې زه پاللی یم ته ځان سره نږدې کا، او الله چا چې زه جدا کړی ما الله ته د ځان نه جدا کا. او انس رضی الله عنه پر روایت راځي من احب یبسط له رزقا برزقه، سړی غواړي چې زما رزق دې پراخ شي، زما سوال دې الله قبول کړي، نو هغه دې خپل خپلوانو سره ښه تعلق ساتي، تعلق دې نه کټ کړي. یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام وایي لا يدخل الجنة قاطع، جنت تبا هغه سړی نه ځي چې هغه د یو بل سره تعلق ختموي. داسې نور ډېر احادیثو کې راځي. والارحام او ځان بچ کې د کټ کولو د صله رحمۍ نه. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا د الله پتا سو باندې رقیبن ساتونکې. په دې ځای کې آیات کې چې دی ذکر د تقوا دو ځل راغلی، یو تقوا نه مراد چې توحید دی، د دویمې تقوا نه مراد هغه چې دی اعمال صالحه دي. په دې کې اصلاح د رعیت طرف ته اشاره وکړله. اولنې امر ذکر کوي وآتوا الیتام اموالهم، امر اول اصلاح د رعیت کوي چې ستا معاشره کې دی د یتیمانو خیال وساتلی شي، او مال د یتیم خوړل دا ګناه کبیره ده. کله چې ګناهونه کبیره شمارې نو په هغې کې یو ګناه کبیره کې چې دا هغه څه شی ده د یتیم مال خوړل دي. او حدیث کې مرازی نبی علیہ السلام وی ارحموا علی من فی الارض یرحمکم فی السماء یرحمکم اللہ یا یرحمکم فی السماء. ځان باندې چې تاسو رحم وکئ په ځمکې والا او په خلکو باندې الله به د اسمان والا او په تاسو رحم وکړي. د یتیم خیال ساتل دا لازمي دي. داسې نه چې پلار مړ شي او خلک په مال ولا لوبې کوي، خلک چې مالونه په خپل منځ کې تقسیموي، کله په خیراتونه کوي، کله په درېمې کوي، کله چې د میخې راولي او کله یو غوبل او کله بل. دا شي خو اوس دلته ګزاره کوي، خو د مومندو په دې علاقه باندې په دغه طرفونو باندې دا شی اوس هم باقي پاتې دی. ډېر زیات په شور شرغب باندې یو طرف ته به مړی پروتي، بل طرف ته چې هله میخې پسې لاړ شي. د یتیم مال خوړل دا ګناه کبیره ده. قرآن وایي څوک چې د یتیم مال خوري دا به چې ورځ د قیامت راپاسي د ده په بدن کې چې څومره سوري دي د دې ټول نه به لوګی دي روان دي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، خپل خېټو کې اور اچول دي. نو د دې نه بس کېږي لوګی به چې دی هغه تخیږي. وایي یو سړی چېرته د ریل ګاډي کې تللی، نو بره کله چې خپل علاقې ته تللی نو خلکو ته ویلي چې زه سې ګاډي کې تللی یم، ریل ګاډی او لوګی کوه او دا کوه هغه. نو یو سړي ته ویلي چې هلکه دا ریل ګاډي ته سبا ځمه چې دا ریل ګاډی وینم چې دا څنګه دی. هغه ورته ویل د ریل ګاډی داسې څیز وي که نه چې هغې نه به په خولې باندې لوګی روان وي، سلنسر نه دا بره نږدې وي که نه د هغې نه به د لوګی روان وي. بس دغه چې دی چې دغه د ریل ګاډی دی ولید بس ډایرکټ ورته ورخېږي. نو دا سار چې دی سړی را روان دی لاندې علاقې ته چې راکوز شوی دی، یو پنجابي دا لارې کوڅې صفا کړي، دوب دی او تیاره ده او داسې د یخنۍ موسم دی، سګرټ یې لګولی دی، لوګی یې وباسي او ځای جارو کوي. د چې لیدلی نو ډایرکټ ولې اوبو ته ختلی. هغه ورته لږه څه کوې؟ وایي ته د اور ګاډی نه یې؟ هغه ورته نه څه خو وایي د دې خولې نه چې د لوګی خېږي دغه شان په ورځ د قیامت الله به د دې نه لوګي وباسي په هر طرف باندې. او مال د یتیم خوړل دا ګناه کبیره ده. خلیل ابن احمد رحمه الله د یو سړي سره ناست، ډېر نیک سړی عالم تیر شوی دی. خلیل ابن احمد رحمه الله
دیو بیمار سره ناستو، بیمار چې دی هغه په مرض الموت باندې بیمارو، یعنی مرګ ته نږدې حالات. کله چې دا بیمار پروت دی، خلیل ابن احمد رحمه الله تعالی ور سره ناست دی، دا بیمار مړ شو. کله چې مړ شو نو دلته د ډیوه لګېدلې وه. خلیل ابن احمد رالی او هغه ډیوې له پوک ورکو، ډیوه یې مړه کړله. خلکو ورته ویل عجیبه سړی، یو طرف ته مړی وشو او بل طرف ته تا ډیوه مړه کړله. خلیل ابن احمد رحمه الله ورته ویل دا مال د دې سړي حق و تر هغې پورې چې دا سړی ژوندی و. د دې نه پس دا مال د یتیم حق دی چې دا مال لګېدلی وي، دا ډیوه لګېدلی وي، دا تیل سکي نو د یتیم مال خوړلی کي. دا دومره پابند خلکو، د علماو دومره نیکان خلکو چې د یتیم مال ته به لاس هم نه وروړو. او اوس خو مولیان پې ایچک بیچک کوي، ما تا ته در بخلی او تا ما ته را بخلی او دا او دا قیسې به پې کولې مولیان. دا خلیل ابن احمد رحمه الله ته یو ورځ چا وویل چې بادشاه وقت تعالی را تخفه رالیږي، پیسې دي، انعام دی. خلیل ابن احمد رحمه الله الله سوچت کړل، وی ویل اے الله چې د دې بادشاه وقت دا تخفه ما ته رارسي، زما جنازه زما د کور نه وباس. هغه چې کله خلک رال د خلیل ابن احمد رحمه الله کلي ته راورسېدل، د خلیل ابن احمد جنازه د خلیل ابن احمد د کور نه ووت. داسې نیکان خلکو چې د بادشاهانو مالونو ته نه پسخېدل. زمونږ دا خو د غلو سره یو ځای وي، د ډمانو سره یو ځای وي، خو بس مولا طبقه ده خو چې ګورې په هر یو ګوټ کې بوردن نشي. الله دې رحم وکړي. نو مال خوړل دا د یتیم دا ګناه کبیره ده. الله وی واتوا الیتاما اموالهم، ورکه یتیمانانو ته مالونه د هغې. ولا تتبدلوا الخبیث، او ما اخلی پلیت مال په مقابله د پاک کې. ولا تاکلوا اموالهم، مخری مالونه د هغې. الى اموالکم، مالونه ستاسو سره د مالونه ستاسو یقینا دا خوړل د مال د یتیم کان حوبا کبیره، دا د ګناه لویا. ته پورې یو امر بیان کو د اصلاح د رعیت کې چې هغه د یتیم خیال ساتل دي. دویم او دریم انشاءالله ان درس کې بیانو معنی ته وښه. یا